ملګری تپوس کوي یو ملګري ته مې ټلیفون وکړو هغه ته مې تا سره پیسې شته هغې وایي چې ما سره نشته وی ما قسم وکړ چې تا سره پیسې شته قسم وکړ چې تا سره پیسې شته اوس زه څه وکړم روژې به نیسمه که څه به کومه نو تا په دروغه قسم کړی دی هغه سره پیسې وی یا نه وي هغه هر څه چې وه خو تا ته خو علم نه و که نه دا قسم چې کوم دی په دروغه دی ته یمیني غموس وایي غوپه به در الله در کوي په جهنم کې یو وړه غوندې توبه وباسه نه در کوي توبه وباسه بیا داسې مه کوه استغفار ووایه توبه وباسه خدای بیا به داسې نه کوم غلطي رانه شوې ده د غوپې نه به بچ شي غموس وایي غوپې ورکولو ته نو غوپه چې کوم دی په اوبو کې نه ورکوي اوبو خو تا لمبو درځي بیا ته راوځې دا د جهنم غوپه ده خدای دې مونږ بچ کړي غوپې نه د جهنم د یو لوګي نه دې الله مونږ بچ کړي د هغې بوی نه دې الله مونږ بچ کړي دا کمزور خیال کوئ لږ فکر کوئ دا خوله لږه کنټرول ژبه کنټرول ساتئ پرون ملګری راغی بل ورځ وی چې اول استیزان پټ کوئ مطرح خو خوله ښکاره کړه چې زه دې وپېژنم که نه خوله مبارکه دې ووینم چې درته څوک یې نو هغه خبره یې کوله وی چې د ځان خبره یې کوله که د بل چا یې کوله خو وی دا ښځې ته مې ویلي دي چې په ما په درې کاڼي طلاق یې نو بس مې اوس پکې څه پاتې نه دي وایي څه پکې جوړېږي نه نو ما نه اوس خو پکې څه نه جوړېږي بس شیوران شو دا داسې نو لږ غونې کنټرول بېګا یو کس ټلیفون وکړو ماښام ماسخوتن کې چې یو څه کس بلې ښځې ته ویلي که تا د دې دا یور ده که یور څه شی دی یو د یور سره خبرې وکړې نو ته په ما په درې کاڼي طلاق یې او یو خبرې کولم ده یو کور دی بدل کور نه دی او دی خوا ښځه ده نو مې آسان کار دی بس ښځه دې پرېږدي بله وکړي او دا رشته دې نه پرېږدي دا نو دا زمونږ د پښتنو ما یې داسې ولې نه وي چې که تا د دې پلانۍ سره خبرې وکړي نو زه به یو 10,000 روپۍ دارالعلوم له ورکوم مې دا خو چېرته څوک غلط نه شو مې خیر دغه هم پرېږده اوس به وایه چې ته ځان ته یې ترخه زو وایه که نه ما پکې جومات هم ورسره یاد کړم خپل جومات به یادوي پوه شوې نو ما یې زه دغه هم پرېږده مړه که تا د پلانۍ سره خبرې وکړي نو زه به 100 روجې نیسم څو د پلار هم 100 روجې نیسي نیوې هغه روجو ته زمونږ وار خدای چې دې سره به څه کوو او پاتې لا دا چې ګبنیانو نفل روجې دا به د چا پلار ونیسي کمیا بله ووایه چې زه به یو 200 رکاته نفل کوم نو 200 رکاته نفل خو ته په ټول عمر کې نشي کولی نو مې ته ګور ته سمېږي که نه سمېږي نو زور دې ښځې راشي تندر په تالاش پرې تو خرې د راموړې یوړې عجیبه خبرې دعا وکړي الله العالمین دا څومره ملګري دلته راغلي دي خدایا د نیکۍ په بنیاد باندې راغلي دي الله العالمین دوی ته نیکي ورکړي هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچوي په هر قدم یې ګناه معاف کړي خدایا درجات عالیه نصیب کړي الہ العالمین په مونږ باندې یو پاک اعتماد کړی دی خدای دغه پاک اعتماد مطابق مونږ پاک کې الله زمونږ باطن پلیت دی ګنده دی کریم رب زمونږ باطن پاک کې خدای که مونږ کې څه خیر دی ورونو لی ورکړي خدای مونږ کې که څه شر خدای دوی ته بچ کړي الله دوی کې که څه خیر مونږ ته راکړي الہ العالمین دوی کې که څه شر مونږ ته بچ کړي خدای تا د خپل دین په خاطر باندې دلته کې راجمع کړي او په جومات کې خالص د جومات کې راجمع کړیو د دین په خاطر او د دین په حواله راجمع کړیو الہ العالمین دغسې مونږه د عرش د سوري لاندې راجمع کې د نبی علیہ السلام د جنډې لاندې مو د قیامت په ورځ پاسې الہ العالمین جنت الفردوس کې مراجمه کې خدای د چا کورونه آباد نه کورونه آباد کې د چا کورونه آبادی الله بچی نه نیکان نارینه اولاد نصیب کې د چا بچی وي الہ العالمین نیکان صالحان ورتلوي کې الہ العالمین زموږ د ټولو حاجات پوره کې دنیا آخرت خسته کې د دې جماعت لپاره د دې خانقاه او مدرسې لپاره دعا وکړي چې الله پاک دې له وسایل مهیا کړي کم نیمګړتیا په دې جماعت کې پاتې چې الله پاک هغه پوره کړي او د دې مدرسې تعمیر الله پاک په ښکلي انداز باندې وکړي د هغې چې کوم څه پیسې پاتې دي دعا وکړي چې الله پاک هغې له وسایل او اسباب مهیا کړي الله پاک
ته مونږ لاس نیولی دي دا دومره ښایسته جومات الله پاک مونږ له جوړ کړو نو د دې نه زیات هم سره کولی شي چې مزید د دې هغه تکمیل چې کوم نیمګړتیا پکې پاتې ده چې هغه سر ته ورسیږي الله ته زمونږ نه رضا شي د دنیا د آخر خیر هم نصیب کې دې جومات کې خانقاه کې دې مدرسه کې چا چې څومره هم تعاون کړی دی که هغه د پیسو په شکل کې دی که د لاسو خپو د خدمت په شکل کې دی که هغه د نقدو پیسو په شکل کې دی که د دعاګانو په شکل کې دی الہ العالمین هغه په خپل دربار کې قبول کړي او زمونږ د ټولو دپاره دغه ټولو ملګرو دپاره د دواړو جهانو د نجات ذریعه وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین برحمته